چې روژه کې یو سړی مړ شي د ده څه فضیلت شته او که نشته دی؟ جواب دا دی چې روژه کې یو سړی مړ شي د دې فضیلت شته دی، احادیثو کې د دې فضیلت راغلی. روژه کې مرګ دا سبب د مغفرت دی. که هر قسمه ګناهګاري او مسلمان مړ شي په روژه کې، الله پاک په ده ته مغفرت نصیب کوي، بخښنه به ورته کوي. دا د څوک نه وایي چې دا خو ګناهګار سړی و، ته به دا کارونه کول، دا به کول. الله پاک چې کوم دی یو غفور الرحیم ذات دی، یو معمولی نیکي به په دنیا کې کړې وي، د هغې په برکت سره به ده ته الله پاک په روژه کې چې کوم دی مرګ نصیب کړی وي. بل حدیث شریف کې راځي چې یو سړی روژه کې مړ شو، الله پاک چې کوم دی تر د قیامته پورې د دپاره روژې چې کوم دی لازم کړي. دا داسې دی لکه د قیامته پورې روژهدار. الله پاک په د قیامته پورې دته د روژې ثوابونه ورکوي. دا حدیث شریف کې راځي. مړي ته د ایصال ثواب د ثواب رسولو دپاره سړی خیرات وکړي، صدقه وکړي، مونځ ثواب ته وبخي، نقد روپۍ ورکړي، نو د دې څه حکم دی؟ ثواب ته رسیږي او که نه؟ جواب دا دی چې مړي ته هر قسمه عبادت کو هغه د نقدو په صورت کې خیرات کې ثواب ته رسیږي، که هغه د خوراک په صورت کې ثواب ته رسیږي، که هغه د عبادت په صورت کې فرض مونځ دی وکړو د هغې ثوابونه دې مړو ته وبخل، دا ټول رسیږي. که هغه د نفلو په صورت کې که روژه دې ونیول او د هغې ثواب دې ته وبخلو، دا ټول رسیږي. لیکن شرط دا دی چې یو اخلاص سره به دا دعا ورته کوي چې الله پاک دا مړي ته ورسوي. دویم د ریاکارۍ نه به ځان پکې ساتي. دریم چې کم دی د عرب د معاشرې د شهرت او د رواج نه پکې ځان ساتي. څلورم چې کم دی کم رسم چې مشهور دی په بعضو خلکو کې چې دریمه خامخا کوي، څلوېښتمه خامخا کوي، کلیزه خامخا کوي، جمعې شپه خامخا کوي، دې نه پکې چې ځان وساتي، نو مړي ته د هر قسمه خیرات، صدقات او دغه حساب له د عبادتونو ثوابونه رسیدل دا ورته رسیږي، هغه ته فایده رسیږي.